چې اعتکاف څه ته ویل کېږي. اعتکاف ویل کېږي ګوشه نشینۍ ته، خلوت نشینۍ ته ویل کېږي، او په یو مخ باندې چاته متوجه کېدل دې ته هم اعتکاف ویل کېږي. یکسوي چې ورته ویل کېږي دې ته هم اعتکاف ویل کېږي. په یو ځای کې ځان پابند کول، ځان ساتل د عبادت دپاره، نو دې ته اعتکاف ویل کېږي. دا لغوي معنی دي. د شریعت په اصطلاح کې اعتکاف هغه عبادت ته ویل کېږي چې مسلمانان یو مقرره وخت کې د دې دنیا د مصروفیاتو نه ځان یو طرف ته کی او ځان الله تعالی طرف ته متوجی کی مقرره وخت پورې، نو دې ته اعتکاف ویل کېږي. اعتکاف دا زمونږ په دین اسلام کې واضح نه دی. مخکینی څونه چې ادیان تیر شوي دي په ټولو کې اعتکاف موجود، لکه حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام ته رب فرمای وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، چې مونږه تاکید وکړو حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته او د هغې بچی حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک ته د کومې خبرې ان طهر، چې تاسو پاک وساتئ بیتیا زما دا کور مسجد الحرام. د جمعتونو صفائی کول دا د انبیاء کرامو سنت دی. ګوره په جمعات کې ویپر وهل، جمعات خدمت کول، هغې کې چټیانې اچول، د جمعات نور خدمات کول، د خپل وس مطابق بلف پکې لګول، د جمعات هر قسم حاجت چې جمعات کې موجود دی هغه تو پوره کې، نو دا ټول د انبیاء کرامو د سنتو په تحت کې راځي. او بیا زمونږ د شیخ و مرشد مبارک د صاحب مبارک رحمت الله علیه هم سنت دی. ګوره هغې زمونږ د دغه مسجد د پوغ جمعات تقریبا چې 6 کاله مسلسل 6 ورځ خدمت کړو، او مبارک به داسې د مسجد خدمت کولو چې ما تېنه بارها اورېدلي دي چې د استنجا د ځایونه چې خلکو به امتیاز هلته کړی وي، ما به په خپلو پاکو لاسونو صفا کول. ګوره هغه لوټي چې خلکو به په استنجا وچه کړې وه، امتیاز یې به پې وچه کړی وي، ما به په خپلو پاکو لاسونو کې په بورو کې اچول او په مورۍ به مې په شا کړې، او لرې یو میدانۍ د زموږ د کلي کې هلته به چې کوم دی صاحب مبارک رحمت الله علیه هغه د استنجا لوټي وړې. نو د دیوالونو صفائی به زموږ مرشد پاک کوله و، د مسجد د فرش صفائی به کوله. هغه ټایم کې درب به و په مساجدو کې اکثریت، نو وقتاً فوقتاً به مسجد د پاره صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه درب هم روړل. بیا فرمای چې 15 کاله ما مسلسل د مسجد خدمتو کو، یو غیبی आवाज راتو شو چې نور خدمت مکوه، نور په وظایفو کې کار کوه. وای ما ویل چې اسنه دغه आवाज شیطانی نه وی چرته، ما د مسجد د خدمت نو باسي. وای ما خدمت جاری ساتلو، ان چې یو کال می ذاتی ور سره خدمت کو. بیا را تخپل شیخ و مرشد وای بونیر بابا جی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ په خوب کې تشریف وروړو چې اوس کله کله خدمت کوو، نور وظایف ته ځان متوجه کا، وظایفو کې کار کوه. نو دغه زمونږ رور فاروق صاحب موجود دی، دام گواه دی، زمونږ ګرانو قدردان رور صابر صاحب او مولانا شاکر الله جان صاحب الله دې غریق الرحمت کی، دای سره بارها صاحب مبارک رحمت الله علیه جمعات وینځلې دی په شریک. ګوره دا مالم پکار دی، تاسو لم پکار دی چې په دې کې څه شرم نشته، ګوره په دې کې څه باک نشته، حرج نشته. دا مونږ ځان د پاره ګوره خیر کوو لګیو، د آخرت د پاره سامان برابرو. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې تاسو څوک وګورئ چې هغه د جمعات په خدمت کې مصروف دی، وای تاسو دغه د ایمان گواهی ورکړئ چې دا با ایمان انسان دی.
بی ایمان نه دی، با ایمان انسان دی. حضور علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي زه بارها مخلوق ته د عذاب اراده وکم چې مخلوق له عذاب ورکم، خو زما په دې مخلوق کې داسې خلک شته چې زه د هغې په وجه د عذاب واپس کما. یو هغه خلک دي چې په تهجدو کې ما ته جړاګانې ډېرې کوي، د اولیاء نیکانو پاکانو په وجه. دا بعضې مشران وایي که نه یاره وایي قیامت په عذاب به مخکې راغلی، خو څه خلک شته چې د هغې د وجې د عذاب الله نه راولي. دا خبره بالکل د حدیث ترجمانی ده. ګورې ښه، دا د حدیث ترجمانی ده. نو اولیاء نیکان پاکان په تهجدو کې رب ته جړاګانې کوي، د هغې په وجه باندې په موږ باندې الله تعالی عذاب نه راولي. حضور علیه السلام فرمایي که نه چې هغه وخت پورې به قیامت را نه شي څو پورې په مخ د ځمکه الله الله والا موجود دي. ګورې نو د دې اولیاو د برکته ګوره قیامت هم نه راځي دا چې دای د الله تعالی ذکر والا موجود خلق شته. ګوره نو دغه رنګ بیا مخکې حضور علیه السلام فرمایي چې الله فرمایي زه دغه عذاب د دې تهجد گزارو په وجه باندې واپس کما. او دویم زما په کور کې چې څو خدمت کوي، د مساجدو خدمت کوي، مساجد آباد ساتي، د هغې په وجه باندې زه عذاب واپس کم. او یو روایت کې راځي چې دا ته ورونکي ماشومان نی د غېږې ماشومان، الله فرمایي چې د دوی په وجه زه هم عذاب واپس کوم. او بل روایت کې دام راځي چې دا کم زناور تاسو سره موږ سره په کور کې دي، د دوی په وجه هم الله تعالی عذاب واپس کوي. ګوره رب فرمایي چې زه د زناورو ته خیال وکم چې دوی خو ګناه نه ده کړې، په دوی باندې عذاب ولې راولم. نو د هغې د زناورو د برکته زه عذاب واپس کم. د زناورو د برکت الله عذاب واپس کوي، د ولی د برکت به نه واپس کیږي، بالکل یقیني به واپس کیږي. نو دا مسجد خدمت کول دا د انبیاء کرامو سنت دی. دې کې تاسو حصہ اخلئ. ګوره زمونږ مرګري اکثر د مساجدو په خدمت کې ګوره کمزوري دي، نه مسجد خدمت کې بڑ چڑھ کر حصہ اخلئ د الله د رضا دپاره، الله د رضا دپاره. چې هر څنګه خدمتي، که د لاس په خدمتي ودرېږه، که مالی خدمتي وس درکړی دی الله تعالی، مالی خدمت هم کوه. که د امام د راتلو کې خدمتي، تا ته یو عالم دین معلوم دی، یو صحیح العقیده سړی درته معلوم دی، په ډله کې مشوره ورکړه چې یار ما سره یو امام صاحب شته، زه به خبره ورسره وکړم، راځئ چې په جرګه وله ورشو. دا هم د مسجد یو خدمت دی. ګوره نو دې کې خامخا خپلو محلو مساجدو کې خدمت کوئ. ګورئ د هغې کمیټیانو کې ځان شامل کړئ، هغې کې بڑھ چڑھ کر حصہ اخلئ. ګورئ للطوائفین د پاره د طواف کوونکو، حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ته او حضرت اسماعیل علیه السلام طرف فرمایي چې تاسو زما دا مسجد الحرام د طواف کوونکو د پاره پاک کوي، والعاکفین او د اعتکاف کوونکو د پاره، والرکع السجود او د رکوع د سجودو د پاره، د رکوع او د سجود والو د پاره چې کوم دی دغه مسجد پاک کوي. ګوره نو گویا د حضرت ابراهیم علیه السلام په دور کې هم اعتکاف وګوره. ښه اعتکاف ډیر پخوانی عبادت دی. ګوره اوسنی عبادت نه دی. ګوره چې د حضور علیه السلام په دین کې رایج شوی دی. کم انسان چې په اخلاص سره خدمت وکي، سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار مبارک د حضرت علی شیر خدا نه نقل کړي، او حضرت علی سے مبارک د حضور علیه السلام نه نقل کړي چې څوک په اخلاص سره اعتکاف وکي، او نبی علیه السلام فرمایي چې دغه لس ورځو د اعتکاف د برکت الله تعالی د عبد دغه په عمل نامه کې د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب واچي. ګوره د 2 قبول شو حجونو او د 2 قبول شو عمرو ثواب الله تعالی دغه په عمل نامه کې واچي. نن سبا حج تقریبا چې په 2 لکه دی. ګوره 5 لکه دی، عمره 2.5 لکو تقریبا چې ورسېده. نو په دغه لس ورځو کې تاسو نه ګوره هغه عمل
چې خلک ورماندې پیسې لګیا دي او تا ته د خپل مسجد په دایره کې ملاویږي لګیا دی نو موږ له پکار دي چې دغه اعتکاف د پاره خپل مصروفیات اول برابر کو ختم کو او د اعتکاف د پاره ځان فارغ کو ګوره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې اعتکاف کوونکې د ګناه نه محفوظ وي ځکه چې گوشه نشین وي او بل چې د کوم نیک اعمال کولو او د اعتکاف په وجه باندې هغه هغه نیک عمل نه پاتې دي لکه دی به د خلکو جنازو لتلو دی به د بیمار پرسۍ له خلکو لتلو خلکو سره به د لاس په خدمت کولو اوس ته نه هغه خدمت پاتې دی د هر ورځې په بدله کې الله تعالی او ماغه نیک اعمال د په عمل نامه کې اچول کیږي ګوره دنا خدمت پاتې دی خو الله تعالی په خپل فضل او کرم سره ورته روزانه په هر ورځ کې هغه نیک اعمال اچي ګوره دا د الله فضل له په دماندې ګوره مړې شوی دی د جنازې تلا نړو او ماغه شان د جنازې ثواب د په عمل نامه کې اچول کیږي د په محله کې څوک بیمار دی د اعتکاف په وجه دی لا نړو د ته ثواب او ماغه شان ملاويږي ګوره دغه رنګي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان اعتکاف کی په اخره عشره کې په خلوص سره په اخلاص سره د په عمل نامه کې د 1000 کال عبادت الله تعالی ولیکي ګوره 1000 کال عبادت او پر ورځ د محشر چې یو ځای کې بم سورې نیوي بغیر د عرش د سوري لاندې بغیر د عرش د سوري نه وای دی به الله تعالی په هغه ورځ باندې د عرش د سوري لاندې ساتي ګوره دونه چې کوم دی الله تعالی فضیلت ورکړې دی اعتکاف ته ګوره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک بغیر د ریاکاری نه یو ورځ اعتکاف وکړي یو ورځ اعتکاف یو ورځ په اعتکاف کې تیر کی یا یو ورځ وکړي اعتکاف نو دته د زور شپو د عبادت ثواب ملاويږي ګوره د زور شپو د عبادت ثواب ملاويږي او څوک چې اعتکاف کی پورا د لس ورځو وای د 1500 کاله په مزل باندې د جهنم نه لری شو ګوره 1500 کاله په مزل باندې د جهنم نه د لری شو ګوره دون الله تعالی او بل حدیث مبارک کی راضی څوک چې د لس ورځو اعتکاف کی د او د جهنم ترمنځ د درې خندقو فاصله الله تعالی پیدا کړی وي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي تاسو ته پته شته چې یو خندق سونه ده صحابه فرمایي چې د الله رسول تاسو خبر یو الله خبر ده چې یو خندق بسونه وي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د زمکه نواله تر اسمانه پورې چې سونه فاصله ده یو خندق د دینم زیات غټته ګوره او څوک چې لس ورځې بغیر صدر یا کاری نه په اخلاص سره د الله د رضا د پاره اعتکاف کی نو د ترمنځ د جهنم ترمنځ الله تعالی د درې خندقو فاصله پیدا کی دون د جهنم نه لری شي ګوره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک با هر کال اعتکاف کولو ګوره پکم کال چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړو په هغه کال باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دوا پیری حضرت جبرئیل علیه السلام ته قرآن تیر کړی دی ګوره حضور علیه السلام با هر رمضان المبارک کی جبرئیل علیه السلام ته قرآن تیرولو او جبرئیل علیه السلام با نبی علیه السلام ته قرآن تیرولو ګوره خو چې کوم کال د حضور علیه السلام اخره په دې دنیا کې نو په هغه کال باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام مبارک ته دو پیری قرآن تیر کړی دی او په هغه کال باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورا 10 ورځې اعتکاف کړی دی ګوره پورا 10 ورځې اعتکاف کړی دی کو څوک دا تاسو تمام مخ کې ویلو کو څوک اخیری لس ورځو کې فارغ نه وي هغه دی منځ لس ورځو کې هم اعتکاف کولی شي که څوک اخرینی 10 ورځو کې فارغ نه دی
هغه د ډومبي لس ورځو کې هم اعتکاف کولی شي. ګوره نو حضور علیه الصلاۃ والسلام پورا ډومبی لس ورځو کې هم اعتکاف کړی دی، درمیانی لس ورځو کې هم اعتکاف کړی دی، او آخری لس ورځو کې هم اعتکاف کړی دی. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای چې حضور علیه الصلاۃ والسلام لس ورځې اعتکاف وکړو، بیا درمیانی لس ورځو کې اعتکاف وکړو. وای دا ترکی یو خیمه کې حضور علیه الصلاۃ والسلام تشریف فرماو په اعتکاف باندې. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمای چې هغه ترکی والا خیمه ته یو پرده لګېدلې وه، حضور علیه السلام په خپلو پاکو لاسونو باندې هغه پرده لرې کوله او دننه به تشریف وړو. وایي یو موقع باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل سر مبارک د هغه خیمې نه را بهر کو او ټولو صحابو ته آواز وکړو چې راشه یې زما صحابو، ما ډومبی لس ورځو کې مې اعتکاف وکړو چې لیلة القدر پکې معلومه کړم. وایي بیا مې درمیاني لس ورځو کې هم اعتکاف وکړو، وایي چې لیلة القدر پکې معلومه کړم. وایي بیا مې آخري لس ورځو کې اعتکاف وکړو، وایي الله تعالی په آخري لس ورځو کې ماته لیلة القدر اخودله، او الله تعالی راته اخودله او بیا یې رانه هیره کوئ. حضور علیه السلام فرمایي خو ای زما صحابو دونه راته پته ده چې په آخري لس ورځو کې پتا کو شپو کې لیلة القدر ده، پتا کو شپو کې لکه په 21 باندې، په 23 رمضان المبارک په شپه باندې، په 25 رمضان المبارک په شپه باندې، په 27 رمضان المبارک په شپه باندې، او په 29 رمضان المبارک په شپه باندې. وایي په دغه شپو کې د لیلة القدر د عظیمه شپه ده. ګورئ نو تاسو ځان له ولټوئ. ګورئ دغه رنګ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په یو کال باندې د سفر په وجه باندې اعتکاف ته نو ناس، بل کال چې پیرال حضور علیه الصلاۃ والسلام لس ورځې قضا اعتکاف راو ګرځول او پوره شل ورځې کېناستو. ګورئ دون حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک اعتکاف اهتمام کړی دی. ګورئ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې په زمانه جاهلیت کې ما د یو ورځې او د یو شپې د اعتکاف منښته کړې وه، نظر مې منلی و، نظر مې منلی و. وایي ما حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته فرمایل چې د الله رسوله په زمانه جاهلیت کې ما یو نظر منلی و چې زه به په یو ورځ او یو شپه د خانه کعبې په خوا کې اعتکاف کوم، نو آیا زه هغه اعتکاف وکړم او کو نه کړم؟ وایي حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک راته فرمایل چې ته خپل نظر پوره کړه، خپل منښته پوره کړه او د اعتکاف پوره کا، یعنی د الله یا 24 غنټې یعنی دا یو ورځ او یو شپه اعتکاف برابر کا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیے اعتکاف لپاره ضروری اشیاء کم دي، یعنی د اعتکاف ارکان کم دي. پهلنې رکن چې بعضی ائمه حضرات فرمایي چې دا شرط د اعتکاف د لپاره، او بعضی ائمه حضرات فرمایي چې نه دا رکن دی د اعتکاف. خو رکن دی او شرط خو د اعتکاف د لپاره یو لازم چیز دی چې هغه نیت ته نیت، چې کله اعتکاف ته کینی نو ول به نیت تړي. نیت کوم د سنت الاعتکاف تر اختر اعلان پورې، در اختر اعلان پورې داسې اعتکاف نه توک چې کله د اختر اعلان شو سپوږمۍ ولیدلی شوه د شوال بس تا اعتکاف پوره شو. یا ساده الفاظ نویت سنت الاعتکاف، دا د اعتکاف نیت دی. نیت کوم د سنت اعتکاف، بس د اختر اعلان پورې وسره وې کوي نه هم صحیح ده. دا نیت چې کوم دی شرط دی یا چې کوم دی رکن دی د کې اختلاف دی. دویم اعتکاف والا به موجود وي. ګورئ داسې نه چې زه دلته ناستې ما او زه تاسو ته یم چې زه جومات کې په اعتکاف لږ ناستې ما. اعتکاف والا به معتکف والا به موجود وي. ګورئ په خپل ځای کې، نو دا هم رکن دی. دریم رکن په مسجد کې به اعتکاف کې. ګورئ چله هر ځای کې کولی شي، څنګه چې موسی علیه السلام په کوه طور کې چله کړې وه، ورونو کې کولی شي، د یو ولی په مزار په خوا کې کولی شي، څنګه زموږ شیخ او مرشد
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه دا داتا سے مبارک رحمت الله علیه په خوا کې کړی و. زمونږ شیخ او مرشد حضرت سیدنا صابر علی الدین کلیری مبارک رحمت الله علیه د بابا فرید سے مبارک ثانی په خوا کې کړی و. نو چې الله هر ځای کې کولی شي او اعتکاف دا مسجد پورې خاص دی. ګوره نو مسجد دغه رکن دی چې مسجد کې به خامخا کینې. ګوره اعتکاف د پاره کو او څلورم رکن چې په مسجد کې به موجودواله ضروری وي. ګوره ستا چې دا نه چې ته ګرځې را ګرځې، مسجد کې بستا موجودواله ضروری وي. حاجت د پاره ته بهر وته شي، یو حاجت شرعي دی او یو حاجت طبيعي دی. هغه باندې مخکې خبره کوم. نو حاجت د پاره ته وته شي خو بغیر د حاجت نه کته بهر د اسب سم قدم کې خودلو نستا اعتکاف مات ته. ګوره شرایط د اعتکاف سدي مسلمانی اسلام. مسلمان بچ کم نه اعتکاف کوي، کافر یهودی نصرانی بد مذهب چې سونه خلق دی د اعتکاف نشي کولی. ګوره نو ورته ثواب ملاویږي. ګوره عقلمند انسان به طواف کوي، لیونه مجنون مجن د اعتکاف نشي کولی. هغه د اعتکاف په اصول ضوابط باندې نه پوهیږي. نو دیوانه سره اعتکاف نشي کولی. ګوره او که د الله او د رسول دیوانه وي نو هغه بیا کولی شي. ګوره ښه دارنګ اعتکاف د پاره شرط روزه ده. روزه اعتکاف د پاره شرط. ګوره که انسان د ډیر زیات بیمار دی او د بیماری په وجه هغه روزه په اعتکاف کې اوننی ولنو اعتکاف مات ته او روزه پاتې شو. ګوره د دې اعتکاف قضیه به بیا را ګرځي. ګوره دارنګ په اعتکاف د پاره د یو مسلمان خور د حیض نه پاکواله شرط. ګوره د نفاس نه پاکواله شرط. زموږ یو مسلمان خور کې اعتکاف تکینی نو دغه دوران کې به دغه بیبي خور بیبي مور بیبي دا به د حیض نه پاک وي، دا به د نفاس نه پاک وي. ګوره او کله اعتکاف په دوران کې ورته د حیض بیماری رااله نو دغه بیبي به گوشنشین وي. اعتکاف مات ته گوشنشین به وي چې کوم د اعتکاف مقصد دی گوشنشین کېدل، تنها کېدل، خلوت نشین کېدل. هغه مقصد به جاری ساتي. درود شریف پکې ویل شي، الله الله ذکر پکې کول شي، کلمه طیبه ذکر پکې کول شي، استغفار پکې ویل شي، تخپل سلسله وظایف پکې اړول شي. خو موږ باندې کوي روزه باندې نشي. نور هغه گوشنشینی بجاری ساتي. کله چې دا پاک شوله که رمضان المبارک ختم شوی نو دا به یو شب روز د دې اعتکاف قضا را ګرځي. بیا لکه نن مازیګر مکی ناسته په سبا ماښام به دغه پاسی بس یو ورځ یو شپه به د دې اعتکاف قضا را ګرځي. مخکې دا خبره را روانم ده. نو دا مسلمان خور د پاره دغه شرط چې کلم د اعتکاف تکینی نو دا به د حیض او د نفاس نه پاک وي. پنځم شرط زنانه زموږ مسلمانه خور به په خپل کور کې یو عبادت خانه ځان د پاره خاص کی الته به چې کوم دی د اعتکاف کوي چې هغې ته مسجد بیت ویل کېږي. په کور کې یو جومات. شپږم شرط بلوغت چې بالغ وي. زنانه خور بیبي بالغ وي یا یو مسلمان رور هغه بالغ وي او یو مسلمان خور بلا بالغ نه ده خو په خبه د باندې پوهېږي چې یو مسلمان رور بالغ نه دی کشر دی او خبه د باندې پوهېږي که داسې مسلمان بچی زمونږ خور یا مسلمان رور کشر اعتکاف وکړي نو د اعتکاف کېږي. ګورې ښه ثواب ورته ملاویږي. ګوره او کولی شي. بیا ړومبه اوچت ځای د اعتکاف د پاره کم ځای دی؟ اوچت درجې والا اعتکاف هغه کم ځای دی چې انسان هغه ځای کې اعتکاف وکړي نو دته ډېر زیات ثواب ملاویږي. هغه بیت الله شریف دی. الله دې زموږ ستاسو نصیب کړي.
په مسجد الحرام کې د خانه کعبه په دې برندو کې چې انسان اعتکاف د 10 ورځو نیتو کې د اعتکاف نو د په مغ د ځمکه ټولو نه اوچت اعتکاف وګوره اوچته درجه مان دی ځکه چې هلته هر عمل په لکونو دی نو دته د 1 لک د اعتکاف او ثواب ملو شو ګوره د 1 لک د اعتکاف او ثواب او دویم ورپسې په مسجد نبوي کې دی څوک چې په مسجد نبوي کې اعتکاف وکي دته د 50,000 د اعتکاف ثواب ملو شو ګوره دریم په مسجد اقصا کې دی څوک چې په مسجد اقصا کې اعتکاف وکي دته د 25,000 د اعتکافونو ثواب ملو شو ګوره او سلورم په خپل کلی علاقہ وطن کې په جامع مسجد کې چالته د جمعې مونږ کیږي الته د اعتکاف وکي نو د هغه جمعات په مقابله کې چې کوم جمعات کې د جمعې مونږ نه کیږي او د په داسې مسجد کې اعتکاف وکړو چې دی کې د جمعې مونږ کیږي نو د اعتکاف ثواب ته نه زیات دی ګوره جامع مسجد کې اعتکاف په څو قسمه دی اعتکاف په 3 قسمه دی ګوره اعتکاف په 3 قسمه دی یو واجب اعتکاف ته یو سنت اعتکاف ته او یو نفل اعتکاف ته واجب اعتکاف کم دی واجب اعتکاف هغه دی چې ته الله تعالی سره یو عهد وکي چې یا الله دا کار زما وشو نو زب 15 ورځې 10 ورځې اعتکاف کوم او هغه کار الله تعالی ستا وکړو نو بیا به ته د 10 ورځې یا د 15 ورځې یا د 20 ورځې یا یو میاش یا 2 میاشتې اعتکاف ته نیت کړو هغه به پوره کې بیا دا واجب اعتکاف په 2 قسمه دی دا نظر منل نظر معین دی یو نظر غیر معین دی ګوره تا داسې نظر ومنلو تا داسې عهد کو تا داسې منښت وکړه چې یا الله زما د فلانکې کار که وشو نو زه به د شوال په میاشت کې د پیر دروازې نه والا ته بر پیر پورې به اعتکاف کومه نو دا تا ورځې خاص کی او میاشت خاص کا نو بیا به تم د شوال په میاشت کې کینې په بل میاشت کې ته اعتکاف په نه کې دا واجب اعتکاف یا تا چې کوم دی ذی قعده خاص کا میاشت خاص کا یو تاریخ دی خاص کو بیا به په هغه میاشت کې یا په ماغه تاریخ باندې به په هغه ورځ باندې به ته کینې ګوري دا نظر معین اعتکاف ته او دا واجب دی یو نظر غیر معین دی تا خاص کړي نه دی معین کړي دی نه دی صرف دونه دی ویل دي چې یا الله که زما دا کار الله تعالی وکړو نو زب دغه 15 ورځې 10 ورځې اعتکاف کوم ورځې دی نه دی خاص کړي تاریخ دی نه دی خاص کړي میاشت دی نه دی خاص کړي چې کلم تا ته مکمل شو چې په کوم ورځ کینی په کوم میاشت کینی ستاده نظر به الله هم پوره کوم داسې بیا خو د واجب اعتکاف د پاره هم روزه شرط ګوره واجب اعتکاف د پاره روزه شرط کو څوک د یو ورځې د اعتکاف نه تو کی دا نظر ومني یا الله که زما دا کار دی وکړو نو زه به یو ورځ اعتکاف کوم نو دی به د صبح صادق نه مخکې پښمنی ټیم کې ځان مسجد ته راولي ګوره د سحر د داخلي دونه مخکې به د مسجد ته راځي د اعتکاف نیت پکې او تر ماښامه پورې به دی په مسجد کې ناسي ګوره او که څوک وایي چې زما دا کار کو شو یا الله نو زه به لس شپې اعتکاف کوم نه د شپې اعتکاف نه کېږي ګوره د شپو د اعتکاف نظر منل دا ټیک نه دی ګوره دا رنګي که څوک د یو ورځې نه زیاده د اعتکاف نظر ومني یا الله که ما دا کار وشو نو زه به 15 ورځې اعتکاف کوم نو د دې مطلب دا نه دی چې دی به د ورځې په اعتکاف کې او د شپې به کور ته ځي دی به شپه هم په دې اعتکاف کې بیا تیری ګوره په دې کې شپه هم راځي او که صرف د یو ورځې وتړلو نیت وکړو نو بیا به صرف یو ورځ کې تیری ګوره هغه به صبح صادق نه راځي د صبح صادق نه مخکې به راځي تر ماښامه پورې به په مسجد کې دی ناست وي ګوره که شا د یو میاشت اعتکاف نیت وکړو چې زه به یو میاشت کینم او دای نظر ومنلو
نو دی به بیا مسلسل پوره یو میاشت ناستی ګوره داسې نه چې دا میاشت پوره دی په حصه تقسیم کی دی به بیا دا پوره کوي ګوره دا رنګې دا خدا واجب د اعتکاف خبره شوه سنت الاعتکاف سنت اعتکاف هغه دی چې دا مونږ رمضان المبارک کې کوو او دا د حضور علیه السلام سنت دی دغه سنت اعتکاف تا سنت موقد علی الکفایه ویل کیږي مطلب د دې څه دی په یو خار کې چا یو قسم اعتکاف کو نو د ټول خار والا غاړه په خلاص ده خوص د خار نه مراد کله دی ګوره محله ده ګوره دغه تعریف د سنت موقد علی الکفایه مفسرین محدثین ائمه حضرات چې کړه دي نو هغه وخت کې بکله یو خار بدون او چې سونه زما واستانن محله ده ګوره هغه وخت په خوانی دور کې یو خار بدون او نن سبا چې سونه استو زما محله ده یو کله دي نو جمهور علماء کرام فرمایي چې د دین مراد اوس محله ده ګوره که په محله کې یو قسم په اعتکاف کې نه ناستو نو د ټول محله والا غاړه بنده ده او دای ګناهګار دي ګوره دای نه رب تپوس کوي او کله یو بل کلی نه یو شخص رالو او بل محله کې ناستو نو د دې محله والا په غاړه خلاصه ده ګوره او که خپل کلی کې نو ناس دغه غاړه بنده ده ګوره خو د بل غاړه د خلاصه کا ګوره نو دا سنت موقد علی الکفایه دا د حضور علیه السلام سنت دی او دا په شلم روزه باندې د مازیګر موز نه بعد تر نور پریوتون مخکې نیت کول دي د اعتکاف کوره د نور پریوتون مخکې باید اعتکاف نیت کی او کو نور پریوتو ته پین شوي او د اعتکاف نیت تو کو د نفلی اعتکاف دی سنت اعتکاف بیا نشو کوره اعتکاف ثواب د کیږي با خو نفلی اعتکاف ته سنت موقد اعتکاف دا نه دی کوره نفلی اعتکاف دریم قسم دا هر ټایم کولې شي چې ته هر وخت مسجد ته داخليږي کو روزه ده او کو کوجه ده او ته مسجد ته داخل شوي د اعتکاف نیت کوا نویت سنت الاعتکاف بس په زبان وایا او که په زبان در نه شو پړل کې دی رالو چې د اعتکاف نیت کوم هم صحیح ده ګوره او دا ځان له عادت جوړ کړي زموږ د صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه دا یو ډیر خپل عادت او دا یو ټول عادتونه خپلو خو چې ای بکلم مسجد ته داخله د موږ به سره پیزار واغشتلو مبارک په زبان با اللهم افتح لي ابواب رحمتك نويت سنت الاعتكاف دا به د غیر رمبي کلمات مسجد ته داخلو دو سره او دا مالم پکار دی تاسو لم پکار دی نو دا نفلی اعتکاف ته اوس سو پور چې په مسجد کې موجودم ز په اعتکاف کې ګوره دی اعتکاف د پاره روزه شرط نه دی ګوره سنت موقد علی الکفایه چې کوم تیر شو واجب اعتکاف چې کوم هغه لپاره روزه شرط دی نفلی اعتکاف د پاره روزه شرط نه دی ګوره نو چې څونه ټایم ته ناشتي دا ستا په اعتکاف کې تیریږي اوس کته اعتکاف والا سره خوراک کې دام یاد ساتي چې په مسجد کې خوراک کول سکات کول دنیاوی خبرې کول دا منع دي ګوره اوس ته اعتکاف والا سره خدمت کیږي نو تب بیا سکه ته په اعتکاف کې نه نو تب د نفلی اعتکاف نیتو کې نو تا چې د نفلی اعتکاف نیتو کو نو ته هغه معتکف سره چې سنت علی الموقد باندې ناشته هغه سنت اعتکاف باندې هغه ناشته نو هغه سره ته خوراکم کولې شي او بومس کولې شي او داغه د مخینم خوراک کولې شي ګوره
خامخا چې خدمت کې. نو دا نفلی اعتکاف چې کوم دی خبره وا. اعتکاف کې به چې کوم دی هغه ځای کې به کې دا خبره تیرم شوه چې کوم ځای کې 15 وخته مونځ ادا کېږي. ګورئ اوس یو مسجد دی هغې کې 15 وخته مونځ کېږي، هلته ته اعتکاف کوه. او د هغه مسجد د حدودو معلومات به اول کې ګورئ. چېرته خطا نه ته د مسجد د حدودو نه روزانه بهر وځي او اعتکاف ته مات نشي. ګورئ نو کوشش پکې چې اول د مسجد د حدودو نه ځان خبر کی، چانه تپوس کا یا که د محلي جماعت تی نو تا ته خو به معلومي. نو د مسجد د حدود ته خبره باول معلومه چې یاره د مسجد حدود کم کم پوری دي. دا رنګي وضو خانه ته هر ټیم تلل، لامبا د پاره هر وخت کې تلل. یاره زما لامبا تړ کېږي لږ لام بمنا. حاجت ترالو بالکل تو غسل کولش. د چاردام حاجت رالو ته بالکل چاردام لپاره د مسجد نه بهر وتیش. دا رنګي یو مسجد کې تالاب دی، هر ټیم ته د تالاب په خوا کې ناستي او چې کومې پردې لګولي دی هغه د پځې پریښ دي. نو دا هم خو خبره نه ده. اعتکاف ته ماتېږي نه، خو خبره نه ده. دغه رنګي د امام صاحب کمره ده په مسجد کې او تا چې کوم ځای ځان د پاره خاص کړی دی هغه د پځې پریښی دی او مسجد کې د امام صاحب سره ناست دی، نو دا هم ښه خبره نه ده. د اعتکاف د پاره کوم موقع باندې ته بهر وتیش؟ یو حاجت شرعي دی او یو حاجت طبيعي دی. حاجت شرعي دا دی چې تا ته د حاجت ته چې یو مسجد دی هغې کې د جمعې مونځ نه کېږي، 15 وخته مونځ پکې کېږي او د جمعې مونځ پکې نه کېږي. نو اوس به ته خامخا بل مسجد ته د جمعې مانځه لځې. دا حاجت شرعي دی. ګورې نو ته به هلته ځې خو په لاره به چا سره خبرې نه کې او داسې موقع له به ځان رسې چې هلته د خطبې اذان وسیله شروع کېږي او ته دا سنت هغه مسجد کې وکړه. هغه مسجد کې سنت وکړه، خطبې اذان به ووري، خطبه به ووري، فرضي 2 رکعات مونځ به ادا کړي او بیا به خپل مسجد ته را روان شي. او که هلته مونځ پوره کې هم صحیح ده. ښه خبره دا ده چې خپل مسجد ته واپس را روان شي. دغه رنګې حاجت طبيعي تا د حاجت رالو د غسل احتلام شو، نو ته د غسل لپاره د مسجد نه بهر وتې شي. غسل خانه کې ولام به وضو خانه د شاردام ځای د مسجد نه بهر دی، ته ودوي د خوب نه پاسې دی اوس چاردام کول غواړي یا چاردام دی مات شو، نو ته لاړ شې یا د امتیازو حاجتو درته امتیاز درغړي، نو ته مسجد نه بهر دی لپاره تلی شي او امتیاز هم کولی شي، چاردامو کولی شي. دغه رنګې د خوراس کات دپاره بهر نشي وتی. ګورې د خوراس کات دپاره بهر نشي وتی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې د اعتکاف متعلق دغه سنت دی چې نه د مریض تپوس دی وشي، نه د جنازه کې شرکت وکړي، نه د خپل بیبي سره ملاقات وکړي، نه د هغې جسم مسه کړي، نه د بغیر د ضرورت نه مسجد نه بهر وځي. که هسې بېسه دی وایي زما زړه تنګ دی او زه مسجد نه لږ بهر وځم لږ چکر وامه، نو د ده د خپه کېښوده د مسجد نه بهر او دا سر هم بهر شو، نو د ده اعتکاف مات شو. او که صرف خپه بهر شوه او ذهن ترالو او هسې بېسه مسجد نه بهر وتل اعتکاف ماتېږي، نو خپه زر واپس جومات ته رادننه کا او سر نو بهر کړی، نور وجود نو بهر کړی، نو اعتکاف بیا مات نه دی. ګورئ
اعتکاف مات نه دی. اعتکاف ماتیږي څه سره؟ اعتکاف که داسې څوک زناور وي او هغه په اعتکاف کې نشه وکړه، یو خو دوی کې نشه وي که نه، علاج دپاره انسان ګولۍ واچوي، پینډال ګولۍ، یا د آرام دپاره څوک ګولۍ واچوي، تکلیف وي ورته، هغه خو عذر دی، طبیعت کې. او که څوک نشه وکړي د اعتکاف په حالت کې، نو د اعتکاف به درجه اوله حرام مات شو، حرام کار یې پکې وکړو. ګورئ دغه رنګې د اعتکاف په حالت کې د چا مازغو کې فرق رالو، خو بد اوس دی نه پیژني، د ده اعتکاف مات شو. د اعتکاف په حالت کې بېهوشي پې راله او دا بېهوشي د ده مسلسل جاری وه، نو د ده اعتکاف مات شو. دغه رنګ یو خور بیبي ده، مسلمانه خور بیبي ده، د هغې باندې د حیض بیماري راله یا د ماشوم د پیدایش درد پې رالو، نو د دې د اعتکاف مات شو. دا به د اعتکاف قضا راګرځي. بیا دا کم مسلمان نور باندې چې جنون رالی و، لیونی شو او دی بیا وروستو ټیک شو، نو دی به د اعتکاف قضایي راګرځي. ګورئ دا کم مسلمان نور باندې بېهوشي راغلی وه او مسلسل دی بېهوشه او د ورځو کې، نو د دې اعتکاف مات دی. او چې کله دی صحتیاب شو، نو دی به د دې اعتکاف قضایي راګرځي. دغه رنګې د اعتکاف په دوران کې چا نشه وکړه، د دې اعتکاف مات شو، نو د دې اعتکاف قضایي به دی راګرځي. ګورئ دغه رنګې د اعتکاف په دوران کې متکف یو داسې عمل وکړو چې هغې سره روژه ماتیږي، یو داسې عمل وکړو چې هغې سره روژه ماتیږي، نو د ده روژه ماتم شوه او اعتکاف یې مو مات شو. لکه قصدن الټی د په ځان باندې راوستې، قصدن الټی، نو قصدن الټو سره چې کوم دی د ده روژه ماته شوه او اعتکاف یې مات شو. ګورئ اعتکاف پخپله په کوم صورت کې ماتولی شي؟ دا خو یو چا نه خطاً مات شي که نه، پخپله یاره زه اعتکاف نور ماتوم، نور زه مخکې اعتکاف جاري نشم ساتلی. هغه کوم صورتونه دي؟ د چا زوی دی هغه ډېر زیات ناجوړه دی او د هغه د هسپتال د بوتلو څوک شته نه، د چا کور والا ده د هغه ډېره زیاته ناجوړه ده، د هغې د تیماردارۍ دپاره څوک شته نه، رور نشته یا زوی نشته د کور والا، مشر زوی د دې معتکف نشته. دغه رنګې مور بیبي بیماره ده او د مور بیبي د خدمت کولو والا بل څوک شته نه، نو په داسې موقعو باندې چې کوم دی معتکف سړی اعتکاف د عذر په وجه ماتولی شي. ګورئ خدای به د اعتکاف قضایي راګرځي. مور وفات شوه، پلار وفات شو، رور وفات شو، زوی، کور والا، قریبی رشتہ دار یا شیخ و مرشد د دنیا نه لاړو، نو دی به اعتکاف ماتی د صوفیه کرامو په نیز باندې او دی به د دې قضایي راګرځي. بیا ګورئ یو انسان دی اعتکاف باندې ناست دی، یو کس پې ظالم شو او ظلمن دی پاسولو د اعتکاف نه، ظلمن دی پاسولو، تماچۍ پې کېښودله یا وهلو دپاره کوتکانې وربسې روړ چې ته به دلته اعتکاف نه کې، دلته نه پاسه ځوځه، نو د ده د اعتکاف مات شو، خو ګناه په هغه ده چې دا چا پې مات کړی دی. ګورئ دی د اعتکاف دا ځای بل ځای نه په کوم صورت کې بدلولی شي؟ جومات کمره راغورځېده یا جومات خطرناکو، نو یا چې کوم دی ده ته په دغه ځای کې څه خطره وه،
یا چې کوم دی هغه ځای کې داسې درندګانو چې دته په اودسمات کې هغه درندګانو نه ډېره غټه خطره وه نو دی د اعتکاف دا نور ورځې بل مسجد کې کنورټ کولی شي 4 ورځې 5 ورځې د اعتکاف کړی دی دا ورځې دي د نور 5 ورځې یا 4 ورځې بل جمعات کې دي تیر کی دا هم صحیح ده یو مسلمان خور چې کله اعتکاف ته کینی نو دا به په کور کې کینی په مسجد کې دا اعتکاف نشي کولی ګوره او په مسجد ځان له به کور کې یو کمره خاص کی یو ګوټ په خاص کی په هغه کمره کې که یو خور بیبي کینی که 2 خوریانې کینی که 3 خوریانې کینی که نور د محلې زنانه ورسره کینی بالکل کېناستې شي د بعضې زنانو موږ ته خلک بیا وایي یاره په اعتکاف کې په کټ کې سملاستلی شو که نه شو سملاستلی بالکل آو کمره کې کټ دی د یو خور بیبي په کټ کې سملاستلی شي په ځمکه سملاستلی شي که یو انسان دی هغه په ځمکه نه شي سملاستلی په مسجد کې هغه ته عذر دی مسجد ته ځان له کټ وړی شي ګوره په کټ کې سملاستلی شي نو دغه خور بیبي چې کومه کمره کوم ګوټې ځان لپاره خاص کړی دی تا به هغه ځای کې دا ورځې پوره کوي ګوره که دې کمره کې باتروم وو نو بس دا خو ډېر اسانه ده هغه کمره کې دی اټیچ باتروم کې خپل حاجت پوره کوي او کنا بله کمره کې باتروم یا د کور یو بل ګوټ کې ونو دا د خپل حاجت دپاره باتروم ته تللی شي ګوره د اعتکاف په حالت کې زموږ د مسلمان خور د کور کارونه به نه کوي ګوره بلکې د کور نورې سورې زنانه چې دي هغوی له پکار دي چې د ثواب ګټلو دپاره دې سره په مدد وکړي او دې نه د کور دا کارونه واخلي او هغه د دې په ځای دا ټول د کور کارونه وکړي نو دا به هم دا بله خور بیبي چې د دې په ځای د کور خدمت وکړو نو دې ته به هم د اعتکاف ثواب ملاویږي ګورئ یو زنانه ده د هغې د کور کې د خدمت د پخلي څوک شته نه هغه اعتکاف ته کېناستلې ده د خاوند په اجازت سره نو صرف د کور د پخلي تیاری د مختصر وخت کې کوي او واپس دی خپل اعتکاف ځای ته راځي ګورې ښه خو زنانه به که واده شوي وي نو د خاوند په اجازت به اعتکاف ته کینی ګورې د خاوند به اجازت لري که خاوند ورته اجازت ورکو دا به اعتکاف ته کینی اوس که یو زنانه اعتکاف ته کېناسته او خاوند بیا خپرستو خپیمانه شو چې دا مې څه کړي دي زه اوس په دې باندې د اعتکاف ماتومه نو بیا پې دا خاوند اعتکاف نشي ماتولی ګوره اعتکاف بیا نشي ماتولی اعتکاف د پاره خو صورت دا ده چې انسان یو ښکلی ټایم ټیبل ځان لپاره جوړ کړي چې کم ټایم به زه تلاوت کوم کم ټایم به زه وظایف کوم کم ټایم به زه مراقبه کوم کم ټایم به زه چې کم دی صلات تسبیح نوافل کوم کم ټایم به چې کم دی زه د دینی کتابونو مطالعه کوم هر انسان دی د خپل سوچ مطابق ځان له یو ښکلی ټایم ټیبل جوړ کړي کوشش دی وکړي چې دغه ورځو شپو کې د یو منټ هم ضایع نه کړي اعتکاف کې خوب کول هم چې کم دی عبادت دی ګورې خدا خوب به داسې کې چې دا ته د عبادت دپاره تازه کې ځان هسې نه چې تاسو هم خوب ته پکې کار ووایئ ګورې چې هسې خوب بس عبادت ته راځه بس بار خو کور کې خو هسې ښځو نه تنګ وي دلته بس ښه په آرام به خوب کوو نه خوب به داسې کې چې ته د نوافلو دپاره د عبادت دپاره د وظایفو دپاره ځان پې تازه کې ګورې د اعتکاف په دوران کې ته بانګ ویلی شي د اعتکاف په دوران کې ته اقامت کولی شي د اعتکاف په دوران کې ته درس و تدریس کولی شي د اعتکاف په دوران کې ته جمع ورکولی شي اعتکاف په دوران کې ته ناتخواني کولی شي د اعتکاف په دوران کې ته د مولانا صاحب تقریر اورېدی شي یو خور بیبي هم د یو عالم دین تقریر اورېدی شي خو تصویر به پکې نه وي ګورې په ټایپ باندې یا آډیو ریکارډ اورېدی شي د موبایل استعمال اعتکاف موبایل استعمال چې ډیر زیات ضرورت راشي
اوس تا ته احتلام شوی دی ضرورت ته او تا سره څوک موجود نه دي او تا ته د بالټي ضرورت ته یا د یخنۍ موسم دی د ګرمو اوبو ضرورت ته څوک شته نه زه کور ته سوال جواب وکم نو تا سره موبایل شته بالکل ته په دغه موقع باندې موبایل استعمالولی شي خپل کور والا ته یا خپل رور ته یا خپل دوست ته کال وکړه چې یاره ما ته د اوبو حاجت دی یو بالټۍ روړه یا اوبه راله ګرمې کوي زه لږ لام به غسل کوم بالکل ته موبایل ته بیمار شو ډېر زیات څوک د سره شته نه چا ته برنګ وکړه یاره ماله لږ ډاکټر راوله زه بې سوره یم تکلیف دی راته بالکل موبایل استعمالولی شي انتهایی درجې چې ضرورت تعالی راشي نو ته اعتکاف دا موبایل استعمالولی شي ګوره مور دې ډیره ناجوړه ده کور والا انتهایی ناجوړه ده په موبایل په ذریعه سره د هغې تپوس کولی شي د هغې د صحتیابۍ تپوس کولی شي خو هسې نه چې د عارف په شان چې ګورې بیا اعتکاف کې خپه راواړې او بس ګپ شپ سره شروع کړي نو دا بیا منع دي ګورې هغه اعتکاف نه کوي نو به موبایل ضرورت نو په اعتکاف دوران کې فیسبوک کول واتس اپ استعمالول یا داسې بیجا خبرې کول دا منع دي جمهور علماء منع کړي دي کې اعتکاف کې نقصان راځي نو اعتکاف کې موبایل استعمالول چې اشد ضرورت رالو نو ته استعمالولی شي که یو خونسا مشکل اجړه سړی اعتکاف کوي نو دی به کور کې کوي که به مسجد کې به کوي دی به په مسجد کې اعتکاف کوي ګوره که یو اجړه انسان اعتکاف کوي که نه نو دی به اعتکاف په مسجد کې کوي دغه رنګې چا نظر ومنلو چې زه به اعتکاف کومه 10 ورځې 20 ورځې او د نظر منلو سره د دا هم په نیت کې راوسته چې دې دوران کې که جنازه راله جنازې له بم ځم که دغه دوران کې څوک بیمار شو نو د هغې تپوس پم کوم نو د دغه واجب اعتکاف په دوران کې دی بیا جنازو لم تلی شي او د بیمار سړي تپوس هم کولی شي که داسې چا نظر ومنلو که زما دا فلانکې کار وشو نو 10 ورځې به د اعتکاف کومه او په دې اعتکاف کې به زه د بیمار تپوس لمزم او دې کې به زه جنازو لمزم نو بیا دې تلی شي واجب اعتکاف کې ګوره الله تعالی دې زموږ د ټولو اعتکافونه چې کوم کړي دي الله دې قبول او مقبول وګرځي او کومو مرګورو احبابو چې د اعتکاف ارادي کړي دي کوشش وکړي چې دغه ارادو ته خامخا عملی جامه واچوي دا یو ډېر بهترین عبادت دی او صوفیه کرام دې ته د زړه د رڼا دپاره یو اکسیر وایي اکسیر یعنی د زړه نور پکې زیاتېږي ګوره ډېر خیر پکې ملاویږي یو انسان باندې ډېر ښکلي ښکلي کیفیات پکې راځي زمونږ صاحب مبارک رحمت الله علیه به ډېر زیات اعتکاف کې جړل مبارک به اعتکاف کې ډېر زیات جړاګانې کولې نو هغه شان کیفیات په عام ورځو کې انسان ته نه محسوس کیږي څنګه چې په اعتکاف کې محسوس کیږي نو خامخا کوشش وکړئ چې اعتکاف ته احباب کینئ په خپل مسجد کې کینئ زموږ دا اړخه ټولو احبابو ته حاضر مرګورو ته غیبینو مرګورو ته خویندو ته زموږ اجازت دی چې خامخا اعتکاف وکړئ او اعتکاف دوران کې کوشش کوئ چې عبس خبرو نه ځان ساتئ په شلمه روژه باندې به کینئ شلمه روژه د مازدیګر لمونځ نه بعد د نور پرېوتو نه مخکې به اعتکاف نیت وکئ او چې کله د اختر اعلان وشو نو بس دعای د خیر به وکئ چې څونه عبادات تاسو کړي وي په دې اعتکاف کې څونه ختمونه کړي وي هغه به ټول په جمع باندې واخلئ حضور علیه الصلاة والسلام ته تحفه به پیش کړئ او خپل والدینو ته به تحفه پیش کړئ خپل مرشد پاک ته به تحفه پیش کړئ ټول عالم اسلام ته به ور وبخئ او کوشش پکې وکړئ چې تهجد پکې کوئ هر ورځ پکې صلات تسبیح وکړئ هر ورځ پکې چې کوم دی خصوصي نوافل دي
هغه به انشاءالله را روانې جمعې ته بیانو چې هغه اعتکاف کې هغه نوافل خامخا وکړي. الله تعالی دې په دې ټولو خبرو باندې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.